والصلاة والسلام على خاتم الرسالة وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. شوق سر درود شریف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. عزت مندو قرآن کریم کے رب العالمین منگتا دا کامیابی یو لار خودلی دا. تاسو بلی دی که منگا کل دنیا کم یو سڑے کامیاب جون تیرول غواړي او یو کامیاب کاروبار کول غواړي، نو دا غي د پاره خلق یو لار لټي، د خلقو نه مشورې اخلي. د هر کاروبار او د هر سیز یو لار وي چې ته په هغې لار روان شي نو ته به کامیاب شي. تا ته لار د کامیابۍ معلومه نه او سفر کې او روانې نو وخت به دې ضایع شي. نو داسې الله تبارک وتعالی وایي که ما پر راتلل غواړئ، ما سره تعلق جوړول غواړئ، نو د هغې م یوه لار شته، په هغې لار به راځئ نو هله به کامیابي. که هغه لار نه او په بله لار را روان شوی نو الله وی ما ته نشئ را رسېدی. هغه لار د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع ده. بس د نبی علیه صلات والسلام باندې مین شي او د هغه په نقش قدم را روان شي. دا لار سیده ما ته راغلی، سیده به ما ته راورسېږي. چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لار روان شي نو سیده به د الله ذات ته ورسي. دا لار به د الله د ذات سره میلو کی. بل لار نشته د میلاوېدو، بل لار نشته د کامیابی. چې مونږ کم عمل کو په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کو. بس جماعت ترا د نوزی تپوس کوه د نبی علیہ السلام طریقه څنګه وه، جماعت نه اوزی طریقه څنګه وه، میلمراغې د امام الانبیا میلمستیا څنګه وه، سمرحله مخې ته راځي د امام الانبیا به دا څنګه کول، اقشان کول. خدا به هله کېږي چې زمونږ ړومبې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره مینه او محبت پیدا شي. چې مینه دې نه نو ته په دغې لار تګ نشي کولی. چې نبی علیه السلام دې د زړه نه خوښ شو نو ږیره پرېښودل به درته اسان شي، د صلحاو لباس اغوستل به درته اسان شي. او کنه نبی علیہ السلام دې زړه نه نه دی خوښ نو ګرانه ده، نو سنت و اتباع به درته ډېر ګران ښکاري. مینه د صحابه وه. یو صحابي دی په میدان جهاد کې زخمی شو. چې زخمی شو نو بېهوشۍ حالت پې راغی. چې بېهوشۍ حالت پې راغی، زخمی دی، نو یو صحابي پسې راغی، وی الک حاجتن، څه حاجت دې پړه شته، څه ارمان دې پړه شته. اوس چې سړی داسې لا علاج بیمار شي، ډاکټران یې چوټي کړي نو خلک ورته د کور خلک وي پړه دې څه ارمان شته، سیل کوي، چکر لګوي. نو صحابي پسې راغی، هغه د بېهوشۍ حالت کې دی، وی الک حاجتن، څه حاجت دې پړه شتې، څه ارمان لري؟ وی یو ارمان مې دی. وی څو؟ وی د دنیا نه ځمه خو چې په دې غړېدلو سترګو د نبی علیه السلام زیارت وکړم نو بس دقه یو ارمان مې پړه پاتې چې دا زیارت یې وکړم. نو صحابي ورته دا اسانه ده، په اوږه باندې راواغسه، خو زخمي دی، د بېهوشۍ حالت کې دی.
په اوږه باندې راغستی دی چې په اوږه یې راوړو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خواله راوړو نو اوږې نه یې کوز کو چې د اوږې نه یې کوز کو نبی علیه السلام ته دې صحابي ووی نو په ده چې د امام الانبیا آواز ولګېد چې نبی علیه السلام خواته یم وی ایکدم یې سترګې وغړولې بېهوشۍ حالت کې و خو چې د نبی علیه السلام آواز پې ولګېدو ایکدم یې سترګې نیغې نیغې وغړولې او داسې په غړېدلو سترګو یې امام الانبیا ته وکتل او بس شهید شو د دنیا نه لاړ بس دا مې اخیری ارمان دی چې د دواړو جهانو سردار په دې سترګو ووینم او بیا لاړ شم مینه د صحابه و مینه وه نو په سنتو به هله مونږ روانیږو چې کله زمونږ لومبید د نبی علیه صلات والسلام سره مینه پیدا شي نبی علیه السلام د ړه نه وپېژنو د ړه نه راته د نبی علیه السلام چهره خوښه شي د اغیارو چهرې پریږدو د اغیارو لباس پریږدو چې د نبی علیه السلام شکل صورت زمونږ په دې اړه دنده راننوځي بس چې ورخښ شي پکې مینه وه خو مینه د اویس قرني وه مینه وه خو مینه د اویس قرني رحمت الله علیه وه ګوره نبی علیه السلام باندې مین ډیر زیات و خو د مور د خدمت یې څوک نه و نو خدمت یې د مور کو نو نبی علیه السلام یې په سترګو ونه لید صحابي نه شو لکه او نبی علیه السلام صحابو ته ویلي وو وی که کله م اویس قرني ولیدو نو دعا به ترې نه واخلی ښه که اویس قرني م ولیدو وی دومره د لوی منقبت دی خو ما ملاقات له ځکه نشي راتلی چې د مور د خدمت یې څوک نشته چې کله د دواړو جهانو سردار وفات شو نو اویس قرني رحمت الله علیه مدینې منورې ته راغی چې مدینې منورې ته راغی او رادنده شو وی کتل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ګمبت باندې سترګې ولګېدلې مونږ چلته په ګمبت سترګې ولګي نو موبایل روانو زرې نورو خلکو راورسېدم مدینې منورې دا وینه هو تم وینه او زه وینم د دې چل نه نوي وزګار هلته چې د اویس قرني رحمت الله علیه سترګې په ګمبت ولګېدې زه هم ای حاجي صاحبو ای عمرې والا دا تا دا دومره پیسې چې ورکړي دا دې د څه دپاره ورکړې وي ته په مقصد پوه یې دا ته کوم ځای ته راللې نو چې داسې پې سترګې ولګېدلې په ګمبت ایکدم را پرېوتو بېهوشه شو خلک ول خپې لاس مږي چې په اوش کې راغی وی اخرجوني ما وباسئ ښه ما دې ځای نه رسوئ ما په لبوځئ اخرجوني ما لر کوئ د دې ځای نه ما نور دلته مه پرېږدئ خلکو ورته ولې وی زه به په هغې ځمکې د پاسه ګرځم چې په هغې کې دنده امام الانبیا دفن دی زه به پرې د پاسه ګرځم څنګه زه خو وایم چې تا مدینه منوره کې پیزار وغورځولی او داسې خپیاب لخپې د مدینې منورې په کوڅو کې ګرځېد د جانان په کلي کې خپیاب لخپې ګرځېدلی وی اخرجوني ما وباسئ زما ته چې یادیږي چې دې ځمکه کې امام الانبیا دفن دی نو زه به پرې د پاسه څنګه ګرځم ما د دې کلي نه وباسئ بس ما دې کلي کې نور مه پرېږدئ محمود غزنوي رحمت الله علیه دا بادشاه دی د وخت خو چې کله به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم اغست نو بغیر د اودس نه به یې نه اغست بغیر د اودس نه به یې د نبی علیه السلام نوم نه اغست د خادمانو کې یو خادم و د هغه نوم محمد و هغه ته به یم بغیر د اودس نه محمد نوم نه اغست یو ورځ یې هغه ته په بل نوم باندې آواز وکړو د محمد نوم یې پرېښود بل نوم یې ورته واغست هغې هغه خادم خفه شو 3 ورځې دربار ته رانغی محمود غزنوي رحمت الله علیه په سوال جواب وکړو وی راځه ته ولې خفه شوې وی تا راته نوم وانغست نو ما وی چې ړکې رانه بدګمانه شوې چېرته ړکې بې ګیله پیدا شوه چې حضرت رانه خفه دی وی نه ته مانه تپوس ولې نه کوې ستا نوم محمد دی ما تا ته آواز کو نو زما هغه ټیم کې اودس نو نو ځکه درته ما په بدل نوم باندې آواز وکړه مینه دې ته وایي ښه مینه دې ته وایي چې د نبی علیه السلام د نوم سره به دومره مینه کول اول خو چې مونږ مینه وپېژنو بیا ګیره پرېښودل او اوږدول دا ډېر آسان کار دی خو چې مینه دې زړه کې نه وي نو ګرانه ده چې دا ګیره په مخ راشي یا دا ګیره اوږده شي نو ډېره ګیره اوږدولو دا خو جیل ته دنده کول یو که نه جیل ته دې دنده کومه چې ګیره اوږده اوهو دا چې ستا امام الانبیا د زړه نه خوښ شو که نه او ځان له پټ کښېني او سوچ شروع کړي او د نبی علیه السلام دا ښکلې چهره د ځان مخې ته کړي او حوض کوثر د ځان مخې ته کړي
او میدان محشر د ځان مخې ته کی چې داسې به مخامخ امام الانبیا ینما نو که دا شکل مې نه برابر نو ډیره مشکل دا بیا آسان شي خو بس زمونږ زړه کې مینه نشته چې کله مینه رالاله بیا به دا هر څه آسان شي خو چې کله زمونږ زړه کې مینه رالاله مونږ په نبی علیه السلام بیین شو د دواړو جهانو سردار به خپله فرمایل وی زه هغه کاڼي اوس هم پیژنم ښه ماته معلوم دي هغه کاڼي ونې زه اوس هم پیژنم چې په ما باندې به سلام کو ښه ماته یاد دي چې ما ترې اورېدلي دي چې السلام علیک ماته نن هم هغه کاڼي یاد دي چې زه به ورغلم ماته به وي السلام علیک السلام علیک امام الانبیا به خطبه ویله د جمعې نو د کجوري مونډ یا د بل ونې یو مونډو هغې ته به یې داسې ډډه وخلې انصاریه زنانه رالاله یا یو کس راغی نبی علیه السلام ته وی خوښه دې نه ده چې یو منبر دله تیار کړمه چې دا خطبه د جمعې په منبر باندې وی ښه به نه وي د دواړو جهانو سردار وی ولې نه منبر یې وله تیار کړو امام الانبیا چې د جمعې په ورځ راغی په منبر کېناستو داسې جړا راتله لکه ماشوم چې جاړي داسې د ماشوم په شان جړا راتله صحابه یو خوا بل خوا ګوري څه چل دی دا جاړي څوک امام الانبیا وی بس زه پوه شوم ما جړا زه یې ومنده زه پوه شوم امام الانبیا راکوش شو او ورغې هغه مون هغه د کجورې یا د بلې ونې هغه نبی علیه السلام چې به ورته ډډه وخله دا هغې مون داسې جړا کوله لکه ماشوم چې جاړي نبی علیه السلام ورغې ځان پورې ونیو صحابه ورته وی د نن زما اواز واورېدو او ما چې به نور کله خطبه ویله ما به دې مون ته ډډه وخلې و نن دا زما په پیراق کې دی جاړي دی زما په پیراق کې جاړي بېسا شیزونه پوهېدل چې دا نبي اخر الزمان دا نبي اخر الزمان الله ډېر ماشوم دی د شام په سفر روان دی بحیره راهب چې د برې نه ولیدو راکوش شو او داسې نبی علیه السلام ته وکتل لارکوټی ماشوم دی وی هذا سید المرسلین دا الک د تمام مرسلینو سردار دی هذا رسول رب العالمین یبعثه الله تعالی رحمتا للعالمین ویسه چې دا ماشوم اینما نو دا سید المرسلین دی دا رسول رب العالمین دی دا رحمت للعالمین دی ورته تاسو څنګه وپېژندو وی تاسو چې په لاره را روان وئ ما د برې نه کتل د برې نه تاسو په لاره را روان وئ ما دې ماشوم ته کتل چې دی به د کمې ونې په خوا راغی هغې ونې به زر دته سجده ولګوله ما دې په لاره ولیدو دته هرې ونې سجده لګوله هرې ونې دته سجده لګوله ما دې لیدی دی دا نبي اخر الزمان دی ما تورات وکتو وی زه وبه یې وینئ خیر دی پته به درته ولګي خو دې شام ته مه بوزه زه د تورات عالم یم ما ته پته ده د خلاف بیا خلق راوتی دی ګورې دې مه بوزئ شام ته ابو طالب ته وی دې مه بوزه دې قافلې له ډوډۍ وکړله وی د ډوډۍ به میلمانه شي هغې وي صحیح ده چې ډوډۍ ټیم پوره شو نه دې ټول ناست دي بحیره راهب ورته وی هغه هلک څه شو وی وخان سره وی هغه راولی که نه ډوډۍ خو ما د هغه په وجه تاسو نه کړې ده نبی علیه السلام خو راکوټ یې نو دوی پې وخان سره ول پته خو نه وه که نه لا ماشوم دی چې نبی علیه السلام راغی نو دا ټول د یوې ونې سوری دی او ټول ورته راجمع شوي دي غارمه دي که نه ټول د ونې د سوري د لاندې ناست دي نبی علیه السلام چې راغی نو دی خو راکوټ یې نو داسې سیټ ته غرمو ته کېناست سوري ځای خو شته نه سرداران ناست دي د قبیلې مشران ناست دي د خاندان مشران یې ناست دي نو امام الانبیا غرمو ته داسې سیټ ته کېناست هغه ونې هغه سوری داسې راتاو شو د هغې قافلې نه راوګرځېد او په نبی علیه السلام ودرېدو د پاسه نبی علیه السلام بحیره راهب قافلې والا ته ما درته نه ویلي چې سید المرسلین دا د مرسلینو سردار دی دا د انبیاو سردار نبی علیه السلام سره مینه ډېره ضروري ده ډېره ضروري ده مینه به کلکه مینه پکاري کلکه مینه کلکه او چې مینه کلکه نه وي نو ګرانه به نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناست صحابه ته وایي وی حبب الی من دنیاکم ثلاث ستاسو د دنیا نه ما ته درې څیزه خوښ دي ستاسو د دنیا نه وی ګورئ زمانه ده ښه دې خبرې ته یې ګورئ صحابو ته وایي ستاسو د دې دنیا نه ما ته درې څیزه خوښ دي زمانه د دنیا ګورئ دا ما نه ده ځان ته چېرته نبی علیه السلام د دنیا د عزت نه دی کړی ما ته خوښ دي ستاسو په دنیا کې درې څیزه راته خوښ دي وی کم درې
یو عطر نه خوشبوی دا ما ته خوښه ده. یو النساء بیبیانې د سړي چې د نکاح بیبي ښه عطر د نکاح بیبي او د سترګو یخوالی زما په مانځه کې دی. یو مونځ خوشبوی د نکاح کړي بیبي او مونځ دا درې څیزه ما ته ډېر خوښ دي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم د چا شاګرد ده کنه وی حبب الیه ما ته درې شیزونه په دنیا کې خوښ دي نو النظر الى وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم نظر کول د نبی علیہ السلام مختصتا مخت کتل ما می خوښ دي او په نبی علیہ السلام باندې مال لګول دا می خوښ دي او چې زما لور بیبي عائشه ستا په نکاح کې دا می خوښ دي. دا درې سیزه می ډېر خوښ دي په دنیا کې. تا ته کتل د الله پر رسول د الله رسول تکتل د الله پر رسول مال لګول او چې زما لور د امام الانبیاء په نکاح کې دا درې سیزه مې ډېر خوښ دي. دا درې سیزه مې ما ته ډېر محبوب دي په دنیا کې چې نبی علیہ السلام ته ګورم او په نبی علیہ السلام مال لګوم بس دا مې خوښ دي نو بس یو ورځ دعا کې وی یا الله زما خوړه ډېر غواړي چې زه دا مال په نبی علیہ السلام ولګوم په نبی علیہ السلام مال ولګم خدا الله یا الله چې زه نبی علیہ السلام لور کوم او هغه ما نه غواړي نو زما لاس پې اوچت شو د نبی علیہ السلام لاس پې لاندې شو نو دا بېادبي ده. نو خدایا ته د نبی علیہ السلام مړه کې ور واچې چې هغه زما دا مال داسې استعمالي لکه خپل مال چې استعمالي چې وخته پکې نه وي خدای. الله یې هغه دعا قبوله کړله. نبی علیہ السلام به مال داسې استعمالو لکه سړی چې خپل مال استعمال او صحابو ته به وي ما د ټولو خلقو بدلې ورکړي دي خو په ما صرف د ابوبکر صدیق بدله پاتې ده رضی الله تعالی عنه او د دې بدله به وله رب العالمین ورکوي. بدله به رب العالمین ورکوي. مینه د صحابو مینه به نبی علیہ السلام سره کو کلکه مینه وکړو مینه د صحابو مینه و نبی کریم صلی الله علیه وسلم د چندې اعلان وی چنده راوړی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د کور ټول سامان راغونډ کو چې د ټول کور سامان راغونډ کو دې کې دویم आवाज د نبی علیہ السلام واورېد د چندې نو داسې په دیوال باندې لاس راکاږي په دیوال لاس راکاږي نو بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها ورته وی لورې وی څه کوې بابا وی نبی علیہ السلام اعلان مې دوباره واورېدو ما یو ستن یخې وه دې دیوال کې هغه ستن ګورم هغه رالم چې هغه هم په دې چنده کې کېدم. هغه ورته وی لور ورته وی بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها وی په دې ستن به څه وکړي وی چرته د مجاهدینو جامې خو به پې وګنډي سړی چرته د مجاهدینو کپړې به څیرلي د مجاهدینو کپړې خو به پې وګنډو دې دپاره دا ستن هم په چنده کې وړم. دې کې د امام الانبیاء آواز واورېد چې بل آواز یې واورېدو نو داسې دې خپلې جامو ته ګوري د جامو فکر شو اوسه چې دا جامې ورکم اوسه دا جامې ورکم مونږ هم جامې ورکو کومې جامې ورکو چې زمونږ د استعمال نه اوزي او بالکل یې وغورځو نو هغه بیا بل له ورکو دا صدقه ده. نو خپلو جامو ته ګوري چې اوس دا جامې ورکمه ځکه نبی علیہ السلام اعلان مې اورېدلی دی نو وی که دا جامې ورکوم نو اغوندم به څه بیا نو بازار ته لاړ ګورئ ښه خپلې اغوستې جامې په 22 درهمه باندې خرڅ کړې په 32 درهمې خپلې جوړه خرڅ کړه او ځان له پکې ټاټ واغست ټاټ په 100 درهمه او هغې نه زر زر عارضي کپړې برابر کړې هغې واغوستې او هغه خپلې جوړه چې خرڅه کړې وه په 32 اقا پیسې په چنده کې کېښودې. چې راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وکتل ابوبکر صدیقه جامې دې څه کړلې ته خو ډېر ناشنا لباس کې راللې غږ وګورته نه کوي چپ ولاړ دی هېڅ هم نه وایي هېڅ چې جامې مې خرڅې کړي دي خو ما په چنده کې هغه د جامو قیمت راوړی دی چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چپ شو جبریل امین راغی نبی علیہ السلام چې جبریل امین ته وکتلو څنګه لباس چې ابوبکر صدیق اغوستی دی اقا شان جبریل امین اغوستی دی د دواړو لباس یو شان معلومیږي. نبی علیہ السلام جبریل امین ته وایي دا څه کوې وی د الله حبیبه چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپلې اغوستې کپړې خرڅې کړې هغه قیمت په چنده کې ور واچو وی د الله رحمت په جوش کې راغی
اسمان کې اعلان وشو چې ټول ملائک نن د ابوبکر صدیق په شان لباس واغوندي ټول هوی زه را لېږلی یم زمکې ته راکوز شوی یم او ما سره 90,000 ملائک نن راغلي دي او 90,000 ملائکو د ټولو کپړې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په شان دي الله راته وی نن د ابوبکر صدیق په سنتو باندې عمل وکړئ او 90,000 را سره ملائک راغلي دي او ټولو کپړې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په شان اغوستي دي راغلي نن دغه په سنتو باندې عمل کو او 90,000 ملائک راغلي دي او ټولو کپړې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په شان اغوستي دي د ټولو لباس د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په شان دي اسمان کې وینن د ټولو ملائکو لباس داسې دي د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لباس الله تخوخ شو نو اسمان کې حکم وکوي نن ټول دا کپڑے واغوندي نن ټول دا کپڑے واغوندي نو صحابه کرامو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وینا باندې خپل ځانونه قربان کړو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ډیر زیات مینه کړو د حد نه سیوا په مینه کې تیر چې تلیو هغه صحابه تلیو یو صحابي و دا ویخته دي سي ډیر وګد شوی سر دا ویخته نه دي دا سم وګد شوی چارته دا ویخته دی ولې نه کټ کړه ډیر وګد شوی دي کنه دا کټ کا کنه کتابونو لیکلي وی ډیر وګد شو چې کله نا کله بناسو نو ډاګي ته ورسېدل نه کپا ناس ته چې بناس دومره وګد شو چارته دا ویخته ولې نه کټ کړه ویره دا ویخته نشم کټ کولې خو ولې وی ما ته یاد دي چې ورس په دی ویختو کې امام الانبیاء لاس وخلې دی ښه په دې د نبی علیہ السلام لاس لګېدلی و او د نبی علیہ السلام لاس زما په دې ویختو تیر شوی دی نو دا ویخته نشم کټ کولی بس په دې د امام الانبیاء لاس تیر شوی دی دا ویخته کټ کول اوس ماله مزه نه راک چې د امام الانبیاء لاس پې تیر شوی دومره مینه صحابه کرامو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره وکړل ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته په مجلس کې ابوبکر صدیق بارک وی دا جنتی دی 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 لسو صحابه ته مخامخ په دنیا کې د جنت زیره وو چې نن هغه صحابه ته عشره مبشره وای هغه لس صحابه چې هغه ته په دنیا کې د جنت زیره او سرټیفیکیټ ملو شوی دسی صحابه دسی صحابو چې دنیا کې وزیر رال دا جنتی دی دا جنتی دی دا جنتی صحابي دی دا جنتی صحابي دی بهر صورت اتباع کامیابی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژوند کې دا چې هر عمل کو په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کو جماعت ته داخليږي خیخ په مخ کې کېدا اللهم افتح لي ابواب رحمتک خدایا ما ته د رحمتونو دروازې کولاو که بس بیا په جماعت کې غلې کېنه د رحمتونو دروازې درته کولاو شو او چې کله د جماعت نه اوځې چپخ په مخ کې کا اللهم انی اسألک من فضلک خدایا وستا فضل غواړم د فضل نه مراد حلال رزق غواړم خدایا نو جماعت د رحمت ځای دی او د جماعت نه بهر د حلال رزق ځای دی نو چې جماعت ته رادنده کېږي وای خدایا د رحمت دروازې راته کولاو که چې د جماعت نه اوځي چپخ په بارکوا اللهم انی اسألک من فضلک خدایا ما باندې ستا د فضل سوال کو فراخ رزق غواړم د رزق دروازې را باندې کولاو که الله به د رزق فراخي راولي الله به در باندې د رزق دروازې کولاو کې بهر صورت رب العالمین دې مونږ ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لار باندې روان کې الله دې مونږ له په سنتو د عمل کولو توفیق راکړي ادا چې خسته واقعګانو اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کې په دې بتاست ان شاء الله العزیز خسته واقعګانې او بیانات ملاويږي او د غنټې دا نشان در سره کلیک کړئ چې تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپل ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېر مننه والسلام